أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. سورة المؤمنون 51 نمبر آیات. دې 51 نمبر آیات کې د تیری واقعي خلاصه ذکر کیږي چې د تیری واقعي نه تاسو څه خلاصه واخیستل، مقصد یې څه شو. اور دې سره د مؤمنانو د پاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره تسلی مضمون هم دی. نو په تیره واقع کې تاسو ولیدل چې د حق او د باطل منځ کې جنگ راغی. حق په ظاهر باندې زورور و غالب او حق په ظاهر باندې کمزور مغلوب ښکارېد او باطل ډیر او زورور ښکارېد. چې کله مقابله کې رااله نو الله تعالی وعده دا و چې زه خپل مؤمنان او خپل پیغمبر مرسته کوم. هغه مرسته رااله نو باطل ناکام شو، حق غالب شو. همدغه مضمون د قیامت پورې دی چې کله د حق او د باطل مقابله راځي الله تعالی به حق ته خامخا غلبه ورکوي. اگر که څه امتحانونو د صبر ازمایښتونو پکې تېرېږي د هغې نه بعد به د حق غلبه راځي او باطل به ناکام کېږي. بیا دغه غلبه چې ده په دو وختونو کې ده، په دنیا کې هم آخرت کې هم. دغه دواړه مضمونونه د آیات کې ذکر کېږي. نو الله تعالی و انا یقینا مونږ لننصر خامخا به امداد کوو. انا کې د شد والا نون د هم تاکید د پاره راځي بارابر کې. لننصرو کې د لام هم تاکید د پاره دی. نو دو تاکیدونه چې کله په عربي کې یو جمله کې راجمع شي دا ډیر زیات کلام مضبوطول یقیني کول مقصودي. یعنې دا خبره بیخي یقیني ده چې خامخا به موږ امداد کوو رسلنا د خپلو پیغمبرانو والذین او د هغه کسانو آمنو چې هغوی ایمان راوړلی فی الحیات دنیا په ژوند د دنیا کې هم دنیاوي ژوند کې به الله تعالی دوی له غلبه ورکړي، شان شوکت عزت به ورکړي. ویوم یقوم الاشهاد او په هغه ورځ چې قایم شي ګواهان نه مراد دلته کې په حواله تفسیر باندې قرآن پرشتي ته نه مراد دي چې پرشتي د قیامت په ورځ به د هر انسان دپاره ګواه جوړېږي. پیغمبرانو دپاره به هم ګواه کوي چې دوی خپل دین پوره رسولی و او د دین دشمنانو باندې به هم ګواه کوي چې دې دشمنانو د سره قبول کړی نه و منلی نه و. نو ګواهان به قایم شي، پرشتي به قایم شي. دې نه مراد قیامت دی. په قیامت کې به هم الله تعالی د خپلو مؤمنانو د خپلو رسولانو مرسته کوي او مرسته یې دا ده چې دوی له به عزت ورکړي، جنت ته به داخل کړي او د دوی دشمنان به ذلیله کړي او جهنم ته به واچي. نو دا د تسلی مضمون هم شو هغه خلکو دپاره چې اسلامي تحریکونو کې اسلامي نظام قایمولو دپاره خواري محنت کوي، کوشش کوي. او دغه د مخالفینو دپاره زجر هم شو چې تاسو به په دنیا او آخرت کې هم په دواړه جهته باندې رسوا او ذلیله یئ. او د دې سره سره خپل پیغمبر دپاره هم تسلی مضمون دی. او دا د تیرې واقعي چې کوم د فرعون او د موسی علیه السلام منځ کې چې کوم واقعه تېره شوله دغه واقعي خلاصه او نچوړ هم دی. یوم به هغه ورځ باندې لا ینفع الظالمین معذرتهم فایده به نه ورکوي ظالمانو ته بانې د هغوی. قیامت هیبتي ورځ ده. د قیامت لویوالی او د هغې هیبت ذکر کېږي چې د داسې ورځ ده او چې په دې ورځ باندې به د ظالمانو بانې به د سره قبلېږي نه، هېڅ فایده به هم نه ورکوي. اول خو به داسې معقول بانه د سره یي نه، که څه ماتې ګوړې بانې جوړې هم کې څه فایده به نه وي، قبلېږي به نه. په دغه سخته ورځ به الله تعالی د خپلو مؤمنانو د پیغمبرانو پوره مرسته وکړي او ظالمانو به هېڅ عذر قبول نه شي. ولهم اللعنة دوی دپاره به لعنتي. لعنت مسله مخکې موږ ویلې ده چې دا تبعید عن الرحمت د رحمت نه لرې کېدو ته ویلی کېږي. نو دا خلک به د الله د رحمت نه لري. بیا دغه دوه لارې دي چې کله رحمت نه لرې وځي نو غضب کې به پرېوځي او چې غضب نه لرې وځي په رحمت کې به پرېوځي. درېیمه لار خو پکې شته دی نه. نو چې کله د رحمت نه لرې وتري نو غضب کې به ډایرکټ پرېوځي. نو کافرانو د الله تعالی په قهر کې به پراته وي، غضب کې به پراته وي. ولهم سوء الدار او د دې خلکو دپاره بد انجام دی یا بد کور دی. ولقد آتینا یقینا ورکړی موسی الهدی موسی علیه السلام ته هدایت. د دې هدایت نه مراد تورات تعلیمات دي. و اورثنا موږ میراثه کې ورکړی او دغه کتاب لره بني اسرائیل ته کتاب په شکل د کتاب کې. دغه کتاب دغه کم تعلیمات چې دي نو دغه تعبیر په هدایت سره وشو. کم کتابي شکل چې بني اسرائیلو کې بیا پاتې وو هغې ته کتاب ویلی شو. د دواړو خلاصه او مصداق یو جوړیږي. نو الله تعالی یقینا موږ موسی علیه السلام ته هدایت والا کتاب ورکړی او دغه کتاب هم بیا په بني اسرائیلو کې پاتې کړی او بني اسرائیلو پې عمل کوو. په دې کې یو څو باریک مضامینو ته اشاره شوه.
یو دا د الله تعالی امداد چې کوم مخکې ذکر وشو چې الله تعالی مؤمنانو سره کوي او د خپل پیغمبرانو سره کوي دا به څنګه حاصلېږي دا به ذریعہ د آسماني کتاب باندې حاصلېږي چې کله آسماني کتاب ته عملي کې نافذي استکی عملي کوي نو بیا به الله تعالی امداد راځي او کته داسې امداد غواړي د الله تعالی د کتاب نه بغیر غواړي په نور لارو باندې وایي چې امداد راشي هغه د پیسې په ذریعہ باندې د چالاکی په ذریعہ باندې د عیاشي او په حاشي په ذریعہ باندې خلق راجمع کول غواړي او ځان له قوت حاصلول غواړي نو بدغه لارو باندې امداد د سر ناراضي امداد راځي نو الله راځي چې آسماني کتاب ته خپل ځان منسوب کی داغي تلاوت داغي علم پاغي باندې عمل اغي لپاره ماحول جوړول دغه درس او تدریس قائمول دغه نافذول دغه احکام قائمول نافذول دې ټول لچکار شروع کینو بس د آسماني کتاب رهنمایي دي حاصل کړو دغه کتاب الله رب امداد راشي نو اشاره دي خبره ته شوله چې مسلمانان غلبه غواړي د الله تعالی امداد غواړي د آسماني کتاب نه بغیر نشي حاصلول آسماني کتاب نه بغیر په نور لارو باندې نه حاصلېږي نو کاغه اصلي شي او کاغه ماډرن ترقی شي کاغه بین اقوامي ملګرتیاګان شي هر شی چې خو آسماني کتاب د لری کې امداد به سره درانه شي نو دا د امداد د حاصلول لار شو ذریعہ شو دویم دا د امداد یو قسم هم شو چې بنی اسرائیل قربانیان ورکړي وي د فرعون خلاف د موسی علی السلام په حمایت کې او بدل لار کې ډیر کړهونه تر دې حد پورې چې خپل وطنونو د پاتې په هجرت باندې د شپې وتل روان شو د موسی علی السلام سره یو وفاداری وکړه الله تعالی د آسماني کتاب ورکو دا کتاب ته مستقل په میراث کې پاتې شو یعنی پر لبسي باغی کې د کتاب را چریدو د یو بل ته ځدکاو او باغی کې روانو نو دا د امداد یو قسم شو نو کم خلک چې دین د پاره کړهونه قربانیان ورکی الله تعالی بر دې په اولاد کې عالمان حافظان را پیدا کی ته دې په ماحول کې به را پیدا کی او دغه علمیت بر دې کورونو خاندانونو ته داخل شي مخکې بچلی هغه خلک چې د دین سره کرکه او نفرت بغاوت او بایکاټ لري او د حق اسلام په باره کې د اسلامي معاشري باره کې د آسماني کتاب په باره کې سپک الفاظ د خلینو غزي نو الله تعالی باندې د دین به هم توفیق واخلي او د دې پر روان نسل کې به هم د خلک چر طرف پیدا نشي نو دا یو امداد قسم هم شو الله تعالی يهودان د هدایتو دغه تورات او ذکر او نصيحت لاولي الالباب د بار د خوندانو د عقلونو د ځګن کې بل مسله شو هغه د تورات صفاتونه دا ذکر شو چې یو هدایت ته رهنمایي ده او بل دا نصيحت ته خدا چا د بار د هدایت ته چا د بار نصيحت ته لاولي الالباب د بار د خوندانو د عقلونو دې کې دا مسله ثابته ای چې د آسماني کتاب نه رهنمایي حاصلول د عقلمند خلکو کار دی څوک چې عقلمند دغه نسبت د آسماني کتاب ته کیږي او د آسماني کتاب احکام ازدکول عملي کول نافذول د پاره به د سرګرمۍ کې مهنت وکړي او چې کم چا سرګرمۍ مهنت اگر دې کتاب د پاره نه وي نو خود به خود معلومیږي چې د عقلمند سړی نه دی د سر عقلمند نه دی عقلمند کس پہچان بدایي چې د نسبت د آسماني کتاب ته او د بیوقوف انسان پہچان بدایي چې د نسبت به آسماني کتاب ته نه بلکې په نور لارو بدلېږي قومیت په نوم باندې د ترقۍ په نوم باندې د شخصي ازادۍ په نوم باندې اشتراکیت په نوم باندې په نور نومونو باندې بلګي او سرګرمیانی بیروانی خو آسماني کتاب ته به نسبت د سره نه آسماني کتاب ته به نسبت منسوب نه دغه شان د کې ردی په محفلونو کې بناسته ولاړه کې تعلیم کې په تربیت کې په خبرو اترو کې په عمل کې په شکر کې د آسماني کتاب آثار د سره نه معلومیږي نو ته به دې خبره باندې پوهې چې داوی د خپل ځای باندې شوي خو عقل مندۍ د بګي نوم نشان نشته عقل من خلک هغه چې د غوی نسبت آسماني کتاب ته او آسماني کتاب په نصاب کې داخلي سحر چر پاسي اول په خپل کتاب باندې نظر اچي دا غینه بعد نور کارونه کوي او دغه شان د کې ردوی خبرې د دې شکل صورت ناس ته ولاړه او ردوی سرګرمۍ به د آسماني احکام او د آسماني کتاب د پاره ویرو ته پوښتنه د عقل من خلک دي به کې لګي نو هم خیر دی که کمزوري نو هم خیر دی بس د عقل من خلک دي او چې د سينو د عقل نوزګار خلک دي فاصبر نو صبر کوه ان وعد الله حق یقین د الله وعده رښتونی ده فاصبر کې دې خبره ته اشاره ده چې اسلامي نظام او اسلامي غلبه یو دم ناراضي چې بس ټک او اسلامي نظام قائم شي په شان د باران باندې چې ورې زراش یو دم پټول علاقه باندې باران وشي د سي ناراضي دې د لپاره به ته د ډیرو امتحانونو کړهونو نه تیریږي ډیرو ازمایښتونو نه به تیریږي او د ډیرو حالاتو سره مخامخ کیږي د ډیرو پیغورونو سره مخامخ کیږي سخت به پکې راشي هغه ټول به برداشت کی ستاسو لپاره به خراب نمونه خراب استراحات او دغه شان تهمتونه الزامونه دا ټول به ته برداشت کی دا کړهونه به تیر کی
دا صبر چې دی وکړه به د ټولو امتحانونو کې پاس شولې نو بیا د هغې نه بعد ان وعد الله حق یقینا د الله تعالی وعده رښتونې ده بیا به راځي او که داسې په اسانه باندې راتلی نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیا ولې سخت تېرولي هغه به غاښونه ولې شهیدانېدل هغه به زخمي کېده ولې صحابه کرامو غوندې قیمتي خلک هغوی به ولې شهیدانېدل بیا به داسې په لنډو راغلي وي خو نه داسې نه راځي دې منځ کې امتحانونه شته نو هغه امتحانونو دپاره خبرداری دی چې فصبر صبر کوه یعنی په دې حالاتو باندې کلک شه صبر کوه صبر کې دې خبر د اشاره ده چې دې منځ کې ازمایښتونه ضرور موجود دي د الله وعده رښتونې ده یعنی تا صبر او سخت مهنت بې ځای نه دی که په ظاهره باندې غلبه رانله فتح رانله نو بیا هم ستا مهنت په ځای باندې دی د الله تعالی سره قدر دی او د الله وعده رښتونې ده تا ته به هم د دې پوره جزا بدله درکوي او نظام به هم راځي فتح او غلبه به هم راځي واستغفر لذنبک او بخښنه غواړه د خپلو ګناهونو دپاره د دې اولنی مخاطب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خطاب د ذکر ته د قرآن او د اسلامي نظام د نشر و اشاعت دپاره محنت کې نو یو به صبر کې در داعي دپاره آداب دي اصول دي دویمه بخښنه غواړي د خپلو ګناهونو دې ځینې ګناه نه څه شی مراد دی ګناه نه مراد چې کوم دی نو منځ منځ کې لږه لږه بېصبري ته مراد ده او لږه لږه بېصبري کول او دغه شان ده کې بېصبرۍ اظهار یا د بېصبري کله کله په زړه کې راولاړېدل چې موږ دونه خواري وکړه اوس دې جوړ نه شو دا ولې او یار دا خلک چې په داسې بچه په باندې روان دی پرېږده چې ډوب داسې شي نو دا بېصبرۍ غونته کې اظهار دی یا دا ده چې په دې لاره د سره نور خواري ډوب په کار نه په دې خلکو پرېږدوئ نو دا بېصبري ده خو دا هغه بېصبري ده چې دا اصل کې ګناه نه ده خو کم از کم د ګناه سره مشابهت دی او د غټې مرتبې والا سړي دپاره داسې وړې وړې خبرې هم خلک عیب ګڼي ګناه ګڼي نو دا اصل کې شکلا یا استعارتا ورته ګناه ویلی شوې ده چې ګویا دام ګناه ده نو په دې وجه باندې د دغه معمولي کوتاهیانو لرې کولو دپاره استغفار وایه بخښنه وایه بخښنه غواړه چې دا درپسې جمع نه شي او دا ستا دپاره یو عیب ثابت نه شي وسبح او تسبیح بیانوه بحمد ربک سره د حمد د رب خپل د خپل رب تسبیح او حمد دواړه بیانوه بالعشی بیگا کې والابکار به سبا کې سبا بیگا د خپل رب لوی بیانوه تسبیحات بیانوه حمد بیانوه د تسبیح او د حمد مسله مخکې مونږ ذکر کړی د تسبیح او حمد کې فرق دی فرق یې څه دی مخکې به مونږ بحث کړی دی نو دا د داعي دپاره د ذکر کې درې آداب ذکر شو یو دا د په حالاتو باندې صبر کول دویم استغفار ویل او دریم تسبیح او حمد ویل او دا مستقل ویل ان الذين يقينها كسان يجادلون شي اغي جګړې کوي فی آیات الله د الله تعالی آیاتونو کې الله تعالی آیاتونو کې جګړې دا دي چې د الله تعالی آیاتونو کې یو حکم موجود دی او چې سړی نه مني وجه زما بشک دی زما په اعتراض دی نو د الله تعالی په صریح حکم کې شک کول او سوالونه غرزول دا د الله تعالی آیاتونو کې جګړې کول دي بغیر سلطان بغیر دلیل نه د الله تعالی آیاتونو مقابله کې بس څه دلیل پیش کیس دلیل هم نشته نو بغیر دلیل نه لګیا دي اتاهم چې دغه دلیل ورته راغلی نو چې خد دلیل وسره نشته به جګړې څنګه کوي نو ځکه کوي ان فی صدورهم الا کبر نشته په سینو د دوی کې الا کبر بغیر د تکبر نه تکبر پکې موجود دی نو هغه تکبر د وجه نه اسلامي احکام باندې شرمېږي او د نیکانو خلکو خبر اوریدل منل دا د ځان لپاره عیب ښکارېږي نو د هغې ثمره دا شوه چې په آیتونو اعتراضونه کوي په احکامو اعتراضونه شروع کړل او نه مني کبرون باره کې مفسرین لیکلي ده چې د کبرون یو معنی دا ده چې د کبرون نه غټ مقصد د کافرانو مراد دی د باطلو خلکو غټ مقصد د باطلو خلکو څه شی دی چې حق مغلوب شي او کفر غالب شي دا د کافرانو په سینو کې غټ مقصد دی نو بیا به د خلاصه دې شي چې نشته په سینو د دوی کې الا کبرون مگر غټ مقصد د دوی په سینو کې موجود دی د دوی په اصطلاح کې ما هم ببالغه چې دوی په دغه غټ مقصد ته رسره ونه رسیږي غټ مقصد تعبیر موږ دا وکړو چې هغه جذبه لرل چې اسلام او شریعت مغلوب شي حق مغلوب شي کفر غالب شي د کافرانو د ژوند غټ هدف ته غټ مقصد دی خو الله تعالی وایي دا مقصد ته به چېرته مونه رسېږي دغه ارمان به پوره نه شي دا به خامخا غالب کېږي او خامخا به قایمیږي اسلام حق به غالب کېږي او باطل به مغلوب کېږي نو دا دوی مقصد دی خو دوی ورته رسېدی نه شي یا دویمه مقصد به داسې شي چې ان فی صدورهم نشته په سینو د دوی کې الا کبر مگر تکبر دی او هغه تکبر دا دی چې بس موږ د دین او شریعت غلبې ته نه پرېږدو دا منلو ته سره تیار نه یو او دا د غالب نشي نو ما هم ببالغه دوی به دغې ته ونه رسېږي
بلکې دوی به مجبوران ذلیله کېږي، یا به تنګ دي اسلام ته، او یا به دوی ذلیله کېږي، د دنیا نه به پناه کېږي. څنګه چې بدر کې دغه شان ذلیله شو. فاستعذ بالله، نو پناه وغواړه د الله تعالی سره. د دې مطلب دا دی چې کوم خلک په اسلام عمل نه کوي، د اسلام په هیڅ شعبه کې داخل خلک نه دی، نو د دې خلکو په سینو کې یا خو د کفر غټ مقصد پروت دی، او یا به کې د اسلامي احکامو نه ځان غټ شمېري. دا دواړه غټ جراثیم دي، غټ مرضونه دي. نو دغه مرضونو په وجه باندې دوی بیا په آرام نه کښېني. ګورې چې په آرام نه کښېني نو بس چل کوي، د اسلام خلاف منصوبې، پراپیګنډې، بدګمانۍ، فرقواریت، جنگ جګړې، اختلافات دې ته به مخه کړي چې خلک متحد نشي، خلک متفق نشي، خپل مقصد حاصل نه کړي. دغه باطل سوچ کوم د غالب پاتې شي، هغې دپاره به کار کوي. نیکان خلک پټ پټ وجل، هغوی بدنامول، هغوی دپاره قسمه قسم حربې استعمالول، دا ټول لوی مصیبتونه دي. د دې نه به قلاریږي نه بیا. نو چې نه قلاریږي نو فاستعذ بالله، ته پناه غواړه په الله تعالی سره چې دین دپاره کار کوي، د اسلام دپاره کار کوي، د آسماني کتاب دپاره کار کوي. اوس د څوک په آرام بیا پرېږدیم نه چې نه دې پرېږدي، نو الله نه پناه غواړه چې الله تعالی پناه راکړي، د دې خلکو نه، د دې خلکو شرونو نه پناه راکړي، امن ته راکړي. د هغې دپاره بیا الله تعالی د قرآن په آخر سر کې سورتونه هم نازل کړي دي چې دغې تلاوت پکې او دغه پابندۍ باندې به وي، بیا به د دې خلکو د شرونو نه محفوظ وي څه حده پورې. انه یقینا د الله تعالی هو السمیع البصیر، دا الله تعالی اورېدونکی او لیدونکی دی. دا داسې خلک ییني او داسې خلکو خبرې اوري، د باطل خلک ییني او اوري، نو د هغې جواب به ورکړي. حق پرست خلک، مظلوم خلک ییني او د هغې اوري، نو د هغې خلکو مرسته به وکړي، پناه به ورله ورکړي. د دې ځای نه اخوا بیا دلیل عقلي ذکر کیږي او په دې خبره باندې چې دوباره ژوندون دا حق دی او دوباره ژوندون ثابت دی. خو دغه ثابتېږي په دلیل عقلي سره. الله تعالی وایي لخلق السماوات والارض، خامخه پیدایش د اسمانونو او د ځمکې اکبر ډېر لوی دی من خلق الناس، د خلقو د پیدایش د خلقو نه. خلقو دوباره ژوندون نه مانه او دې نه به انکار کوو. غټ اعتراض دا و چې یاره قرآن کې خو الله وایي چې خلک به دوباره ژوندي کېږي او دا خاورې شوي خلک او دا خاورې هډوکي دا به څنګه را ژوندي کېږي؟ دا خو زما عقل د سره نه راخلي. نو په عقل باندې به خبرې تللې او دې له به زور ورکاو. الله تعالی وایي دا خبره څه ګرانه ده، تر لږ به دماغ کې سوچ وکړه، اسمانونو ته وګوره، بیا ځمکې ته وګوره، دا الله تعالی څنګه پیدا کړي؟ دا پیدا کولی شو که نه شي پیدا کولی؟ عقل خو دا هم نه رالي چې پیدا دي شي، خو ته پر خپلو سترګو وګوره چې پیدا دي. خج ځمکه او اسمانونه دومره لوی لوی مخلوقات الله تعالی پیدا کړي، دومره عجیبه نظام یې قایم کړی دی. نو دا ځمکه او اسمان خو پیدا کولو کې ډېر لوی دي، د دې نه چې خلک دوباره را پیدا کړي. خلکو دوباره پیدا کول سخت ښکاري. د انسانان چې په اول ځل پیدا شوي دي دا پیدایش شي، ځمکې او د اسمانونو پیدایش دې باندې خبر وکړه او بیا دې ته وګوره چې دوباره پیدا کول. دوباره پیدا کول په نسبت د دې باندې ډېر آسان معلومیږي. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثري خلک پوهېږي نه په دې خبره باندې، نه پوهېږي، دلایلو باندې نه پوهېږي، او ځکه نه پوهېږي چې په زړونو کې تکبر دی یا حسد دی. وما يستوي الاعمى والبصير، سوالات دا جوړېږي چې یاره کافران یې نه مني او مسلمانانو دا خبرې منلي دي، دا ولې خلک ولې دوه ډلې شو؟ څوک وایي چې دوباره ژوندون شته، اسلام حق دی، آسماني هدایت ټیک دی، او څوک وایي نشته، د سره حق نه دی. نو په دنیا کې ډلې دوه روانې دي، د مخکې نه روانې دي، اوس نه، د مخکې نه روانې دي. نو الله تعالی وایي دا ځکه چې وما يستوي الاعمى والبصير، برابر نه دي ړانده او لیدونکي، دواړه برابر نه دي. ړانده هغه خلک د مخکې تاسو واورېدل چې آسماني کتاب ته به نسبت د سره نه کوو، آسماني کتاب نه به د سره رهنمایي نه حاصلوله، دا ړانده خلک، دا بېوقوفه خلک. او دویم لیدونکي او اورېدونکي خلک دی چې هغه د آسماني کتاب نه رهنمایي حاصلوي. یو سړی په آسماني کتاب باندې یقین دی، په الله تعالی په صفاتو یقین دی، په الله یقین دی، د بل په سر یقین نشته، ځناور دی. نو دواړه نه برابرېدل، نو ځکه یې لارې داسې بېلې بېلې روانې شوې. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسيء قليلا ما تتذكرون، دا بله مسله شوه. الله تعالی او نه هغه کسان چې ایمان راوړل او عمل کوي نیک، دغه کسان. وللمسيء او نه بدکاره خلک، نیکان خلک بدکاره خلک، دا دوانه یو شان تکي نه دی. قليلا ما تتذكرون، کوم به تاسو کې نصیحت قبول کړي. د دې خلاصه دا شوله چې په دنیا کې نیکان خلک دا جدا خلک دي، بدکاره خلک جدا دي، دوانه یو شان تکي نه دي. بدکاره خلک دا ړون خلک دي، د خپل نفس او د شیطان غلامان دي، او نیکان خلک چې دا لیدونکي خلک دي، آسماني کتاب نه رهنمایي حاصلونکي خلک دي. اوس دا دوانه یو شان تکي نه دي، چې یو شان تکي نه دي، د دوانو له جدا جدا جزا هم پکار ده.
نیک سړي دپاره جدا جزا پکار ده، جدا بدله، او د بدکار دپاره جدا بدله پکار ده. اوس دنیا چې کوم ده نو دا خو دارالعمل دی. په دارالعمل کې موږ دومره اندازه لګولی چې دا سړی نیک عمله دی دا بد عمله دی، خو دا دارالجزا نه ده. په دې کې موږ جزا نشو معلومولی چې د دې جزا څه ده، د دغې جزا څه ده. اوس د دې نیک عملو خلکو دپاره د بد عملو خلکو دپاره دارالجزا پکار ده. هغه دارالجزا قیامت کېدی شي، بل شی نشي کېدی. نو خود به خود ثابته شوه چې قیامت ته ضرورت شته. که قیامت نه وي بیا د نیک عملو د بد عمل فرق نه واضح کېږي چې څنګه به واضح شي. دغه فرق واضح کولو دپاره قیامت ضروري دی. که څوک یو سوال وکړي چې یو انصافي نظام قایم وي او هغې کې قصاص او حدودات یو ایسته د مخکې څخه دا مسله واریږي نو بیا به څنګه چل کېږي؟ نو موږ وایو دا نه کېږي. څنګه نه کېږي؟ ګوره یو سړی داسې شو چې هغې ظالم شو، اجرت قاتل دی، بل ظالم دی، بل ظالم دی، هغه ولګېد 20 صاحبه مړ یې وکړه، 2 وکړه، 3 وکړه، ډېر شی وکړه، هر څه چې وکړه. او دا قاتل موږ نیولي وو، اسلامي نظام دی، اسلامي عدالت دی، هغې ته هم ورپېښ کړه چې دا سړی قاتل دی، شواهد پې پیښ شو. او دا هر څه سره چې که نه وروسته د هغه قصاص شو، ووژلی شو. نو دا چې ووژلی شو دته خو یو سر کټ شو، یو سر دې ووژلی شو. اوس چې دغه ډېر مړي کلي د هغې سره به څه کړي؟ هغې نه به څوک بدله لري چې قیامت نه وي نو دا کار نه کېږي، دا د سره نه برابرېږي. بل دا د یو سړی د هغې جرمونه کړي دي خو د سره به شواهد نه برابرېږي. ښه چې شواهد پرې نه برابرېږي نو په دنیاوي نظام کې خدای بری شو. اوس او د مجرم و دې څه به څه کړي؟ نو دې دپاره دارالجزا پکار ده. داسې دارالجزا پکار ده چې انساني شواهد نه په هغې باندې فرشتې ګواه وکړي، په هغې اندامونه ګواه وکړي او عملنامه یې پیش شي. او دغه صرف قیامت کې دی چې دنیا کې د سره نشي کېدلی. نو دا ټول احوال ثابتوي چې قیامت ته انتهایی ضرورت دی، قیامت دې پکار دی، قیامت دې راشي، قیامت نه بغیر بیا انصاف نه قایمیږي.